ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे जो रिपोर्ट्स हैं कि ख़वातीन को ज़बरदस्ती घरों में बिठाया गया, उसमें तालिबान के स्टेटमेंट्स तो आए हैं कि कुछ वक्त के लिए अमनीयत ठीक हो जाए तो उसके बाद हम उनको वापस बुलाते हैं। आपको क्या लगता है कि उनको ख़वातीन के साथ किस किस्म का सलूक रवा रखना चाहिए, जदीद तकाज़ों के मुताबिक या जिस तरह वो एक सख्त उनका मौक़िफ़? په دې ارتباط مو عرض ده چې دا قضیه پرېږدي خپل افغانانو ته، افغاني مېرمنو ته پرېږدي. که هغوی راضي وي او شکایت نه کوي نو بل څوک حق نه لري چې د هغوی نماینده شي او د هغوی له خوا نه شکایتونه وکړي. باور مو دا دی چې د افغان ولس اکثریت مېرمنې، غوث اکثریت، لږ یو محدود شمېر غربپالو نه پرته هغوی قانع دي، راضي دي او په دې باندې باور لري چې اسلام دوی ته کوم امتیازات او حقوق ورکوي، هېڅوک یې نشي ورکولی. هېڅ مکتب او نظام او عقیده او حکومت یې نشي ورکولی. او متاسفانه چې که پوښتنه وکړو چې دا غرب راغی دلته د مېرمنو ته څه ورکړه له شو پرته او له اروپایي غربي لباس پرته، دوی ته یې څه ورکړی دی؟ د دوی زامن وژل شوي دي د همدغو مېرمنو، خاوندان یې مړه شوي، ورونه یې مړه شوي، پلرونه یې مړه شوي، کور یې وران شوی. په دې جنګ کې چې تر ټولو زیات تلفات لیدلې مېرمنې دي. عجیبه ده چې اوس دوی د مېرمنو د حقوقو دعویدار شول. پوښتنه کوو چې په دې 20 کلونو کې تاسو د مېرمنو ته څه ورکړي دي؟ همدا چې یو 15 په ښارونو کې مخصوصا کابل کې مېرمنې چې په غربي لباس کې را څرګندې شوي دي، مګر همدا لاسته راوړنه ده. تاسو له دې نه علاوه هم د مېرمنو ته چې ورکړي که نه، پرېږدئ افغانان په خپله په دې ارتباط خپل تصمیم ونیسي او د ټولو برخلیک، د فرد، د نارینه او د ښځې حقوق تامین کړي.